ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد، فصفات لازمه و متضاده کی دو صفات ویل شوی، یو همس او بل جهر. دا دو صفات د یو بل مقابل. اوس دو نور صفات دي چې د یو بل مقابل دي، د یو بل ضدین دي. یو تشدد وي او بل تا الرخاوت وي یا رخوت. صفت د شدت ستویل کیږي. نو شدت په لغت کې ویل کیږي القوة، قوت او مضبوط والی تا. دا لغوي معنا ده. شدت ستوي په لغت کې قوت تا. لکه په همس او جهر کې د سا خبره وا، نو په شدت او رخوت کې د आवाज خبره ده. ها نن به د شدت او د رخوت په منځ کې فرق ذکر کوو. د شدت او د جهر خبره خدا سو د جهر او د شدت فرق به اعلی ذکر کوم چې دغه خبره په شدت کې وکم. شدت په اصطلاح کې څه ته وایي؟ نهایت القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد والا ذکر کړي. انحباس جری الصوت، بندیدل د اغجاری आवाज دی. کوم आवाज چې جاری ابنش عند النطق بالحرف، کله چې دا حروف شدیده ادا کې. اولی لکمال قوت الاعتماد على المخرج، په مخرج باندې کامل قوت راشي، نو د دې وجنا आवाज بنشي. او دا ډېر بندیدل بیا په حالت د سکون کې زیات کیږي. کله چې حروف شدیده ساکنی کنا نو بیا سم आवाज بنشي. ها برابر خبره ده کبیا پکې دا سا بند شي مکمل او کبن نشي. دیزه کې دی کتاب لیکلی نهایت القول المفید چې دا حروف شدیده دو قسم دي. یو هغه دي چې आवाज خو په ټولو کې بند دي کنه، خو یو هغه چې आवाज پکې بند شو نو سم شول، سام پکې بند شو. دا شپږ حروف دي، حروف قلقله او حمزه. تو یا افتاتونا تا وای تا سام بن شو، आवाज هم بن شو. دارنګه حروف قلقله او کوم دغه طریقه ده. اق اب اج اد صحیح شو. ها اد دنه بیا ازده کوي. او دو حروف هغه دي چې आवाज پکې بند شي خو سا جاری، کاف او تا. ها اد نو دي ته ویل کېږي شدیدتين محموستين. فبذلك علم الفرق بين النفس والصوت. په دې سره د فرق معلوم شو د سا او د आवाज. ها وګوره आवाज بند سا جاری ده نه شي. امام مهدوی سے بم ذکر کړي په خپل کتاب الهدایه کې
اشتد لزومها الى موضعها فامتنع الصوت ان يخالطها سخشو پدی حروف شدیدو کی لازم والد دی د خپل ځای سره سم کلک لازم شل ان قطع نو आवाज اوس نشي راوته دی او بیا امام مهدوی دام ذکر کړي وای اغا شدید حروف چې بالکل لاغي سره आवाज نه اذان تدی او اغا شدیده چې لاغي سره आवाज وی شدیدم دی خو आवाज هم ور سره لکشتا نو غزان تدی بعض حروف شدیده داسې دي مونږ خو आवाज پکې بنديږي کنه بعض کې आवाज نیم بند نیم جاری اگر تر روان دي رستو هغه ته متوسطه وي او دریم قسمه هغه حروف دي چې هغه ته حروف رخوه وي आवाज پکې جاری ده په التحديد کې امام دانی ذکر کړی د شدت او د جهر په منځ کې فرق ده حروف مجهوره چې دي يقوى الاعتماد عليه پدې باندې اعتماد قوي او مضبوط وي په مخرج کې او شديده يقوى لزومه لموضعه شديده خپل ځای ډېر مضبوطه طریقې سره څه کړی لازم رانی ولې حاجی بیا کله که محموس قد محموس او د مجهول خبره مخ کې او شدیده او د رخو خبره ده حروف شدیده بیا اتدي سودی اتا اجد قاطم بكت يا اجد قاطن بكت اجد قاطن بكت دا که معلومه نو ساکن به کې قلقله به پکې نه کې پته بدلو لګي چې आवाज پکې څنګه بنديږي بیا دا حروف شدیده چونکه صفت شدت قوي صفت ته لکه جهر چې قوي دا کم چې دوه صفاتونه د یو بل مقابل دي کې یو صفت قوي وي صحیح ده نو چې کم قوي آباد تر اخره علی کله د استاد په قاعده کې چې قوي صفات کم دي بیا پدې کې دا کومه حروف چې دي پدې کې په قوت د دې حروف کې فرق دی ټول کې پدې کې اجد قاطم بکت یا اجد کا قطبت په ټول کې کم حرف زیات څه شی دی شدت ته پکې هغه د طا څه شی دی طا ځکه په طا کې جهرم دی اطباقم دی نو پدې کې غایت القوه دی سمره چې یو حرف کې صفات قویه زیات دي دومره غبا په شدت کې په قوت کې زیات دي باقي څه بم پاره آیا کې داسې ویلي اګه صفات ضعیفه په کې زیات دي نه بیا ضعیف اسه دې کې بعض قاریان ویل چې اجید قطن بکت معنا دا یو خزه وداغي قطن نو اجید قطن بکت معنا دا موقت قطن بکت چغي جړل تاسو په دې باندې پوه شئ یا اجد امر دے ایسر البیان والا وی اجد امر دے اجادنا قطن
معنا د حسب او بکت معنا د تبکیت نه ده معنا بکته اذا غلبه بالحجه وی جړولو کله چې په غالب شو په حجت د متقدمین دغه تعریف تاسو چې واورېدو متأخرین وی الحرف الذي يمنع الصوت من ان يجري فيه كالقاف والطاء اغا आवाज اغا حرف چې باغی کی आवाज جاری کیږي نه بلکې आवाज په کیسه کیږي ودريږي نو دای ته ویل کیږي صفت شدت داغه صفت د چې پیدا کیږي په وخت د لګېدو د هغه اندام کې چې داغینا आवाज د حرف پیدا کیږي مثلا دلته आवाज پیدا کیږي دا څه ولګي نو بالکل هغه مخه دراوتو د आवाज بند شي نو आवाज بالکل بند شي بیا کم زنه چې هغه حرف ادا کیږي دا اندام په تیزی سره دا هغه زنه جدا شي نو आवाज پیدا شي لکه تاسو وایا اد دالو وایا اد دا دالو سترغین ادا کی چې ترسو یو بل نه دا جدا شي نه دي سندامونه اد اج په دې ترتیب باندې متقدمین دیتا صفت شدیده وی او متاخرین رست علماء کرام دیتا نمیخه صفت انفجاری سشه انفجار دیتا ویلکی گی لکه یوشه دس شگنا فانفجرت من حثنة عشرة عین انفجار نو مقصد دا خبر داره چې دا په تیزی سره ادا شي کنه افت اق اب اج په دې طریقه انفجاری ورته ویم د دې وجه आवाज او سار روان دي مخ ته بالکل لار بند ده حروف شدیده مو پیجندل سودی اتا ها صفت شدت مو پیجندو که شدت والا حروف دانشی نو څه چل بوشي معنا پدې حکم حروف کې شدت او شدت پکې ادا نکو نو څه چل بوشي په خبر باندې پويږي کنه که شدت پکې ادا نشو نو څه چل بوشي نو درې قسمه حروف دا سیدی کې باغی کې شدت ادا نشي نو په بل حرف بدليږي سکیږي که شدت د پکې ادا نو کو په بل حرف باندې بدليږي کجیم کې د شدت ادا نو کو د نشین جوړيږي ستې جوړيږي شین ته جوړيږي نه د پکې شدت ادا کو نه جهر نو شین شي حمزه نه بها جوړ شي او د تانه بسین جوړ شي او که حرف بدلم نشي او بیا غلطي خدا کنه ها يخل بجمال القراءه جمال د تلاوت په خرابيږي رونق د تلاوت په ګډوډيږي د مشایخ د تلقین خلاف راځي تلاوت د کوګ دی نه تلاوت نه
او الله وی قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. دا خبر دراسة المخارج والصفات کی علامہ دکتور جمال ابن ابراہیم سے پکڑے دا. ہاں د دې مقابله کې چې کوم صفت ده هغه ته ویل کېږي رخوت یا رخاوت. دام کمزور صفت ده، شدت قوی صفت او همس کمزور ده. مکی سے پار رعایہ کہ وہی وهذه الصفه من علامات الضعف كالهمس. دا صفتم دا علامات دا کمزوری نه ده، لکه دا همس پشانه هم سب کمزوری صفت. لغت کې دا ستویل کېږي رخوت اللین نرمۍ تا. مقاییس اللغه یو کتاب ده د ابن فارس سے هغه ذکر کړي چې دا ستوي اللین والضعف. كالضعف او كالضعف دعنا سيدي. ها الله الذي خلقكم من ضعف او من ضعف. نو دعنا سيدي مقایس اللغه لوي دا ستوي نرمایتا او کمزوریتا لغتان. ها دا لغت ته اصطلاح کې دا څه ویل کی جریان الصوت مع الحرف. اے جاری کېدل د आवाज دي د حرف سره. چا وړي جریان الصوت مع الحرف आवाज جاری شي د حرف سره لضعف الاعتماد على المخرج. ځکه په مخرج باندې اعتماد څه شو کمزور شو. نو आवाज جاری شو لګ جاری شو ګډر جاری شو. جریان تامه شو. سو شو اب ور سره وای پورا आवाज جاری شو. کلک جاری شو او لک بند بیا خو رست توسط بیا توسط. دا جریان تامه زکو شو आवाज مکمل زکه جاری ده چې مخرج واسع ده. مخرج زید راوتو د حرف کلاو ده حائل ورته نشته مخې تورته سشتنه. او غنیت المرید لمعرفة الاتقان والتجوید د ذکر کړي په 50 صفحه کې. ويضعف الحرف بمقدار ما يكون فيه من صفات الضعف. سمره چې په یو حرف کې صفات د کمزوري زیاتېږي پکې کمزوري صفات زیات دي ضعیف صفات پکې زیات حرف امرورو کمزوري کیږي. لکه هذا نو ډېر کمزوري د ځکه چې صفات پکې ټول کمزوري صفات دي. لکه په یو حرف کې ټول صفات قوي دي نو دمره حرف زیات قوي دي لکه طاء. تاسو په دې پوه شئ. مرعشی صاحب ذکر کړي اعلم بوهشا ان النفس الذي هو الهواء الخارج من داخل الانسان ان كان مسموعا فهو والا فلا. اغا د بدن د انسان نه چې کوم
دن خېټنا دخلی په طرف باندې چې کوم د پیپړو نه هوا راوچتي کدا اورېدې شنو आवाज ده او کواو نه ریدې شنو ساده او د دې لپاره بیا حروف کوم حروف دي حروف رخوه ورته وي کنه نو حروف رخوه څومره دي اته حروف شدیده او پنځه حروف متوسطه دي سو شول دیارلس پاتې سو شول دا حروف رخوه دي شپارس پاتې شول کوسوي سولا همای کش پارس کسو کوئی شپارس حروف کم دی اجد قطن بکت او لن عمر نیلاوه صحیح رخو من الحروف 16 شاعر وی رخو حروف سودی شپارس دی رخو من الحروف 16 حاء وخاء ذال زاي ذشتهر تشهر سلون ثاء وسين ثم شين وألف صاد وضاد ثم ضاء صاد وضاد ثم ضا واو عرف والغين ثم الفاء ثم الهاء وقد أتى في ختمهن الياء چادا سویلی ان تشأ الفاظ رخو لا تكن في الحفظ لاهي رمزه خذ غث حظ فض شوص زي ساهي اي مجموعه ده خذ غث حظ فض شوص زي ساهي فحثه شخص سغازي ذو ضض لا حروف رخوة حروف رخوه مو پیجندل اس کا رخوت معنی آواز جاری کرے شدت کی آواز بندے دو رخوت کی جاری کدا رخوت ادا نشینو سے چل بوشی طول حروف رخوه کپدی کی رخوت ادا نشی نو دا په بل حرف نه بدلیږي در رخوت د پرې خودو د وجه علاوه د سلور حروفونه چې دا په بل حرف بدلیږي شین ها غین ضاد شین ها غین او ضاد شین نه بجیم جوړ شي تاسو ورېدلې دي که چرته همس نه وي او رخوت نه وي نو شین بس سوې جیم به ها بایا حمزه ته ورواوړي ها نه به حمزه جوړ شي نیمو دیمو نیمو خموا کله کله چې در باندې خوب غلبو کی کنه نو بس سبق کې بیا سره حاج کم دا حمزه به جوړ شي که همس او رخاوت په ها کې نه حمزه بشي غین قاف به جوړ شي او ضاد یا به توا جوړ شي
طابت جوړ شي د سره د ضاد د بیا ولا طابه د دین علاوه باقی حروفو کې غلطي کو او بیا موږ ویلو چې په ضاد کې سمره اخوات ته موږ د ضاد تفصیل کې ویلو د دین علاوه حروفو کې د سلورو نه علاوه کپنورو کې د اخواتونو کو نو لحن خفي دا وړه غلطي يخل بجمال القراءة يخل بجمال القراءة زینت د تلاوت به ختم شي او رونق او قران به کوک شي صحیح به ادا نشي دا څه شي شو تاریخ وت شو یو 2-3 منټه وقفه کو دا تاو کدا سي صحیح ما او چې زمونږ نه لګ دا خوب او تختی کنه ترګه وو دې کې د بانک ټیم پورو کنه روزه باندې دا کنه سار کې طالب بانګوي ته کې کسانه د کاف لناس ته ور بس رامړو کوئی صبر او زمونږ غاجي سم لاوګونه دي سکري اوس ته پورو مکمل بلا بانګ مشورو کوي غلا وګونه دي سکري نو دا غوسه ګاډه نه ده چې ته پورا چې د بانګ کبانګ نوم ویل چې ته پورا ده روزه باندې ده رخوت مو پی جندو عثمان مراد سے سلسبیل الشافی کے وہی دا کتاب بتاسو ہوئے والرخو جری الصوت والشدت لا والوسط بین الحالتین حصولا یا حصولا والرخو جری الصوت رخوت سے طویل کی آواز جاری والشدت لا شدت دی تو جواز جاری نہیں والوسط بین الحالتین حصلا وسط دی دوالو پا منس کی حالت دی نیم جاری نیم آواز بند خجی دیزے کی مونږ وایو چې پر اخوت کې نرمي ده سموي اخوت په لغت کې څه ته وایي نرمي ته وایي نو لینم نرمي ته وایي تاسو ته صفت د لینم را روان دي نو بیا فرق څه شو د دیو دا وایي اب درته ذکر شي
پر اخوت کې هغه نرمی ده چې د اغي سره आवाज جاری پاتې شي او پلین کې هغه نرمی ده چې د اغي د وجې په حروف لین کې د سکون په وخت کې مت پیدا شي صحیح ده هغه کې د نرمۍ د وجې आवाज جاری پیدا شي او دې کې د نرمۍ د وجې مت پیدا شي صحیح ده حروف رغوش پالستی لکه امام شاطبی سے بوئی مادر تداغی مجموعه ہوئی مکی سے پار رعایه کی امام دانی سے پا تحدید کے ابن الجندی سے بم ذکر کری چدا دیار لستی ہاں چا دیار ل ذکر کړي خما د جمهور قول ذکر کچھ شپاړستی ها چا چې دا دیار ل ذکر کړي الف واو یا دایته لري کړي درم د دې دواړو صفاتونو د جهه د صفات د عمس او د شدت او د رخوت په منځ کې او صفات دغه ته توسط وای سوې ورته توسط ورته ویل کیږي علامه ابن الجزري سے وای وبين رخو وشديد للعمر فمن در رخوت او د شدت کې لن عمر حروف دي لام نون عین میم را دې کې سدي دې کې توسط ته معنا نیم आवाज بند نیم आवाज جاری نیم आवाज په پکې بنديږي نیم جاری کیږي توسط سے توي عدم کمال احتباس الصوت وعدم کمال جریه نہ آواز پورا بند ہے نہ آواز پورا جاری ہے نو پدې کې جریان جزئی ده د پاره د आवाज لګ आवाज جاری ده اولی بسبب عدم کمال غلقه پورا زه بند ده چې ټول आवाज بند شي لګ لګ کولاواله پکشتا نو आवाज لګ لګ چې کوم کولاو زه د باغی کې आवाज وزي صحیح شو دا پنځه حروف دي نو ګور ورته وای الحمد आवाज را روانو مخیره دی ولا جبه کې خوا نو نیم आवाज ودریدو او د جبه په دې ګټونو کې نیم आवाज وته پوښای کنه نیم आवाज بند او نیم आवाज سره ندی کې توسط ته پلام کې راکم دغه صفت ته او پلام او را کې فرق دی پلام کې आवाज مخینه مکمل بند شنو په سیډونو आवाज ته شو او هر چرادا نو پدې کې د جبه منس کې نراي سوريو کله چې بار جبه ولګي جبه داسې وا وګور نری سوري پکې پاتې پدې نری هوا اوزي او باقی هوا څه شه ده هغه واپس شو نو دا لګه هوا وتل او لګه جبه سره پاتې کېدل دې ته ویل کېږي توسط صحیح دارنګ میم او نون ده ګور میم نون میم دوی سے کا او نونم دوی سے کا نو د نون نیمه ایسه چې به سره دا او نیمه ایسه پوز سره دا او د میم نیمه ایسه شوندو کې دا او نیمه ایسه پوز کې دا
نو نیم आवाज بند شي کوم आवाज بند شي په نون کې جبې سره आवाज بند شي ان आवाज بند شو جبې سره ان اوکے او د پوز आवाज جاری دی ان تا وخت کوم ټکه وي هغه وخت چې مې درنه نیولې کوم ټکه مې درلوي وای کنه ټکه وای من انفسکم نو قاریان په من انفسکم کې سکته کوي څنګه وای من انفسکم نو سکته شو من انفسکم غلط اولی کتبه من نو دا خطا د حروف شدیده او نو ګرځول نون حالان کې نون په حروف رخو کې نیم आवाज دخلی بند د پوزه غجاری ده ګور ورته من انفسکم من انفسکم دا د توسط معنا ده نو طالب چې وای من انفسکم من دا شدید شو من دارنګي میم دی او چې اوسړې وای غیر المغضوب علیهم ولا غلط شو علیهم غلط شو کنه څنګه علیهم ولا علیهم هم وای ګور انعمت کې دوال راجمه دي انعمت کتو سو انعمت غلط ده انعمت الحمد دا عوام وی الحمد لله رب العالمين الا د تور ته تقل قلم کو دی کی ال وایا ال نغبی سوی الحمد به غلط کو شدت پکې څنګه بوي ال سوک بدی باندې پوښ وبين رخو والشديد للعمر فمن در رخوته او د شدت کې للعمر حروف پراته دي لام نون عین عین ده عین پاتې شو عین چې کله تا دا کې کنا نو دا 60 ده کنه دا او دې سره داسې د आवाज تارونه تلي ته چې کله عین وې نو ګوره دی ایریا کې چې کوم د سکیږي د عین आवाज روان دی نو ګوره ته چې وې عین وایي اوس غوین چې ده کنه غوین نو په هغه کې پورا رخوت ده دې کې نیم رخوت ده کنه دا توسط ده غوین کې اوس پورا आवाज جاری کیږي ګوره ته غوین وای هغه کې تم رسانه بنديږي وای ما اغنا او دا څنګه ده فاعطى نشي دا داسې کنه نو د आवाज هغه په تنگ شو مکمل نو چې لګ نره شو کنه نو لګ आवाज پکې روانو پورا आवाज نتلو برا نو نیم आवाज بند نیم جاری نو دې ته وي توسط دې ته توسط صحیح شو د توسط بنز حروف دي متأخرین دي ته حروف مائعه وي سوي ورته امام شاطبی حروف متوسطه ذکر کړي عین میم را نون لام ابن حاجب پکې واو او یام زیات کړي او امام شاطبی پکې حروف مدم داخل کړي
وما بين رخو والشديدة عمرنا وواو حروف المد والرخو كملا هغه پکې داخل کړی دي نو دا بیا ته حروف جوړیږي مکی سے بعضی کتابونو کو سره الف هم زیات کړي واو یا ور سره زیات کړي بعضی کتابونو کې خو صحیح خبر ده د جمهور چې 15 حروف دي لن عمر بس امام مرعشی ذکر کړي ان الحروف الشديده آنيه لا توجد الا خدايو تنبيه ده وإن الحروف الشديدة لا توجد إلا آن حبس النفس دا حروف شديدة آنی دي وقت پکی نلگی بس پا دا وقت کے ادا کی کم کش ادا کے زیاد وقت نلگی پا ادا کولو کی دا وقت کے ادا شی چی بالکل ثابت شی ادین علاوہ زمانی دی وقت پکی لگی زنے کے دیر وقت لگی زنے کے لگی طولو کی وګد حروف کم دي حروف مد بیا دا غینا لکم کم دي حروف رخوه بیا متوسطه بیا شدیده دیتا اس کا چرتا توسط دانشی سے چل بوشی نو علماء وی لحن خفی بوشی وڑا غلطی جمال و قوت دا حرف اغی کے ما نقصان راشی دارنگی کا عین کی دی توسطو نکو نو حمزی تا بمائل شی ہاں بیا بلکہ دا پنجابیان ویچے الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں انعمت علیہم نغبل ورلا سوئی دے ورلا عین پا حمزہ بدل کی نو مقتدی ولا حا پا حا بدل کی سبحان اللہ تولا غرا جمشی دا پنجاب مقررین دا چاوزا پورے سب نکل خان دا ټول یو کمرہ کے بندول غواړي او نورانی قاعده ورلا شروع کول غواړي چې تخت ایبانا نشي ویلې تلاوتونه چې کوي आवाजونه تمره خواږي دي ځواب حروف ټیک شول نو اسی دنیا به وجړه کوي او تش په خوګ आवाज غوري کی کنه تاسو اورئ غیر پته ورته لګي چې کله نو قران یو آیت وای ها اجل پکې موحدین د توحید یادونه غوډر جذبه کې وای یو مقرر د قران املاس کړي ولې او عوام له ما سره قران دی ها او فلانه پارا دا او پدې کې لیکلي دي چې دا مشرکان کوم معبودان را مدد کوي نو دا څه شي دي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير لکه څنګه چې د مشرک غبلنه ناوري کنه اړه چغي وای مشرک چغي وای بابا ته پیر ته قبر ته نظرانه شکرانه پیش کوي خداغه غناوري قرآن کریم ایت لا يسمعوا دعاءكم استاسو فریاد نه اوري نو لکه څنګه چې د مشرک غناوري کنه
نو داسې دا مقرر صاحب چې کوم قران غلط وای کنه دا هغه به واو لري او دا به ټیک نشي بیان توحید او قران ټول غلط وي د دې وجنا الله دې تاسو له توفیق درکړي چې بس د مقررینو حضرات له یو کورس وکړي ها زما چې څومره خیال لګانا موږ سره غو طالب په کال کې ټیک شي کنه خو د پنجاب مقرر بزوام 500 کالو کې ټیک نه کې ها دومره غلط قران وای دغه د پنجاب د خلکو قران ډېر انتهایی غلط دي د دې وجه د پنجاب طالبان موږ سره ډېر کم پاتې کیږي ها اوس هم دوه درې دي نور تختې دي یو راغله مې څنګه چللې کال کې بخښی کنه زبو وای کلونه تیرو یو کال لاس شي ضرورو باغ اختیار کا ها تختې یو دوی نور روستو انتهایی دي خصوصا حروف حلقی نه دي حروف حلقی نه دي به قبل چوټي ور کړه سوچل مې یو ځکه یو ملمر هغه زمونږ کنه نو موږ واړو نو د موس ټیم شو نو موږ غلوي ته موس له مخ کې شه پنجاب نه راغله غنا موس له مخ کې شه چې هغه موس له مخ کې شو غنا الحمد لله رب العالمین امونږ او تخطید ټول څومره کزا چې ولاړو کور کې دنمو مونږ کولو نو چې موږ څومره مرګري دوست ولاړو ټول تخطیدل او بار مخاندل او هغه مو شروع کړ چې دا دی وایي په اول ځل مو داسې قران اوریدل زمونږ پښتانه کې غلط وای کنه نو هغه د پنجابیانو په نس قاریان دي یقینو که سره غپ لګوم د پنجابیانو په موږ پښتانه چې بالکل تجوید کړي نه دای په نس قاریان دي ای مکمل غلط وای غټ غټ مولیان غلط وای ها دغه کې دوره تجوید کې مې د دوات خبره وکړه نایا طالب راته وای پنجاب کې عالم دی وای چې عوام کو زوات پڑھنا چاہیے سچے عوام کو زواد زا واو الف دال عوام بس وای زواد بوي ها د پنجاب بولیان چې د دواد او د زواد خبره کوي کنه یوم ټیک نه وای کوي چې دواد د هم غلط وای او کوي چې زواد د نسوي غریب دومره نشي ویلې چې دا دواد چې کوم د دواد مو وایي دا غاد وایي ویلې نشي ها نو بیا یو طالب بکوي وای مستبم نه مخ کې کېدو وای قاری صاحب مخ کې کولی خصفه به وي چې زما تلاوت کې لګه مساله ده مې لګه نه ډېر را ده پکې لکه کوم ځای ده الکه چې در لپته ده چې مساله ده پکې پاتوی ورزره پرتی دی بچی داسې کی کنه په پټو سترګو بدل سفرو باسي او وای پس پلانې کافر ها پلانې څه عزت مسلمانې زما پنځته سي مسلمانې بل کتاب وای نو ورزي لفظي قران دی له نو ورزي دې وجه نظر یانه خلک کوئی پلانې مناظره اسلام دی پلانې ځوان دی مناظره کې دل سوک دا ولې نو وای چې قران ټیکو وایا که خبره پوه نه شوي چې ته تل په مناظره کې وای چې ته ما ته دا دلیل پیش کاو دا پیش کاو دا پیش کا وای ته ما ته د قران کریم یو آیت سموایا تا غټلې دا او ما بایللې ته قران نشي ویلې نو نور ته خو دې چې جوړی کړی چې مناظره د نظیر نه دا او نظیر څه ته وای مثل ته وای نو ته زما مثل نه نو ته ما سره کې نه څنګه نو ته زما مثلی تعالی الفاظ د قران نه درځي په مناظره کې اول دلیل دسنه پیش کې د قران کریم نه به پیش کې ها بیا به د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیش کې کم سړی چې د قران عبارت نشي ویلې د الله په فضل او کرم سره هغه د حدیث عبارت هم نشي ویلې هغه د تفسیر عبارت هم نشي ویلې دا عبارت ده زب څنګه وام چې وقال ابو عمر وكذلك اذا التقى بطاء او جيم او نون او لام او راء مثاله فمن اضطر
مثال ذکر کړه چې فمن يضطر نو چې تا الفاظ ګډوډ دي ته بسنګ وي وکال ابو عمر وکال کال په معنا ده تللو سره ابو عمر چې سره تلو او ټماټر تلل د تجوید په کتاب کې ټماټر ذکر راووت وكذلك اذا التقى بتواء او جيم او نون او لام او راء فمن اضطر الله دې بس زمون قرانونه سم کی ها دومره ډېر یو 15 منټه بس بیا جزري وایو